أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کم خلق د دین پر فکر او د علم په طلب کې سره ټول شي د خپلېدو له مخه الله جل جلاله د مغفرت به سره وکړي. لهذا دا شعور او د آگاهۍ په دغه تقریب کې ظاهره خبره ده چې چا شرکت کړی دی له کوره دی په زړه کې دغه و چې څه به واورم او څه به زده کړم. او علما کرام فرمایي چې د علم په طلب پسې چې له کوره وځي د هغه استقبال ملایکې کوي. الله پاک زموږ د ټولو که سیاسي جماعتونه دي، که مذهبي دي، که سماجي دي، که مشران د قومو او د قبیلو دي، دغه شرکت او دغه نیت قبول کړي. د دعوت او د سیاست یار قرآن کریم و موږ ته بصیرت راښیي. یعنی که تاسې و انسانانو ته د فکر یا د یو کردار یا د یو عمل یا د ژوند د یو چلاو دعوت ورکوئ، نو هغه باید چې د دلیل له لارې وي او په داسې انداز وي چې د دوی په زړه او مجلس پورې شي، او که یې خپلوي نو یې په خپله خوښه او رضا خپلوي. د علم او د بصیرت پر بنیاد باندې دعوت او سیاست دا په قوم کې علمي بصیرت زیاته کوي او په قوم کې انساني اقدار مستحکم کوي. او که چیرې د دعوت وسیله او ذریعه د جذباتو لمبه کول شي یا د خودغرضۍ په خلکو کې خپرول شي، دغه دواړه طرز د سیاست او د دعوت چې دی هغه په انسانانو کې علم کموي، جهل زیاتوي، انسانیت وضع حیوانیت راپورته کوي. که تاسې د خلکو جذبات لمبه کوئ نو به په انسانانو کې د هغو څلربلو خوی پیدا کړي چې هغه درندګان دي. او تاسې به تجربه کړي وي چې دا له جذباتو ډک انسانان د دغو شکل کردار تاسې جایزه واخلئ، هغه به تر حیوانانو هم بدتر وي. او چې تاسې د خودغرضۍ د خپرېدو دعوت چلوئ نو بیا به په انسانانو کې د سړه د څلربلو خون پیدا کوي. میاشت یوځای چې تاسې اصول راوبولئ یو په بله اړه نه وي، هر یو جلا جلا په خپل سر په شنو او وښو پسې داسې خپاره واره تښتي، نه نظم وي، نه وحدت وي او نه معاونت. نو د جذباتو لمبه کول او د خودغرضۍ د خپرولو دعوت او سیاست دا علم په جهل بدلوي، انسانیت په حیوانیت بدلوي. نو ځکه قرآن و سنت موږ رهنمایي دا کوي چې تاسې
د دعوت او د سیاست لار بصیرت دی او دلیل دی. لہذا په دې نن مجلس ذکر او د شعور او د آگاهۍ په مجلس کې به زه کوشش کوم چې په سیاسي جلسو کې یا په سیاسي مجلسو کې یا د سیاسي رهبرانو له خولې چې کوم موږ څه اورو چې د هغو وضاحت او تشریح وشي. هغه چې مثلا موږ یو ټکی د نظام اورو، بل ټکی موږ د تنظیم اورو، بل ټکی موږ د نظم اورو. اول به زه ستاسو په خدمت کې د دوو دریو ټکیو په باره کې وضاحت کوشش کوم کوم په زړه در پورې کړم. نظام و هغه وسیله او ذریعه ته ویل کړي چې لرې وله رانږدې کوي، ځلپري او جلا دا پله پورې کوي. له شیندلیو او خپرو ورو داخل پیل یې یوه لړۍ جوړوي. دغه وسیله او ذریعه چې ده ودغه ته نظام ویل. د مثال په طور باندې په تسبیحو کې یو دی سپڼسی، یو یې د بیادانې، یو یې بیا د پیلو عمل د ایسېدانې په دا سپڼسي وکړي، یو بیا د سپڼسي دا دواړه سرونه پر یو ځای کول دي ملاو ته درول. دا سپڼسی دا هغه وسیله ده چې د تسبو دانې ورله نږدې کوي، پله پورې کوي، او دا شیندل یې او وشنل یې خپرې ورې دانې له دغو څخه یو پیل یې لړۍ جوړوي. نو دا سپڼسی دا نظام دی د تسبو ورله رانږدې کوي، او دا د تسبو د دانو په دا سپڼسي پیل دا تنظیم دی د دغو دانو، یعنی ورله نږدې کول او پله پورې کول. او چې بیا د سپڼسي دواړه سرونه تر ملا وباسي او په ویې پوي او ملاو جوړ کړي، دا بیا شي نظم، یعنی د نظام او د تنظیم نتیجه په صورت د یو تسبو د حال کې. لہذا موږ د سوچ دا پکار دی چې دا د لرې انسانان، دا ځلپري او جلا انسانان، دا خاره واره او شیندلي انسانان، د دغو لپاره وسیله او ذریعه څه کېدای شي چې لرې ورله نږدې کړي، پرې پله پورې کړي، خاره واره او شیندلي په پیل یې لړۍ کې راولي. د دغه لپاره اصلي شی انسانیت دی. انسان له انسه دی، او په عربي کې انس وخپلوي ته ویل کېږي. لہذا انسانیت معنی خپلوي، او د خپلوۍ په حواله باندې انساني آبادي په دوو ځایه وشوه. یوه انساني آبادي هغه ده چې د دوی ژوند پر سیخه ولاړ دی. مطلب دا چې د خیرخواهۍ فکر د ځان او د جهان په باره کې پر یوه لار دی.
چې ځان له خوښوي هغه نور جهان له هم خوښوي. د ده د خولې او د زړه یوه لار ده چې په خوله یې دي هغه یې په زړه دي. د ده د وینا او د عمل یوه لار ده چې ویایي دغسې خیال د ده مخ او شا پر یوه لار ده چې دلته درته ناست و څنګه وه چې در راولټېدم دغسې د ده نن او سبا پر یوه لار ده، یعنې چې نن څنګه ښکاره کېده سبا هم دغسې. دغه انسانان چې دا د دوی د ژوند چلاو پر سیخه لار باندې دی و دغته په پښتو کې یو پال انسانان ویل کړي، د یوې مخې انسانان ورته ویل کړي، د یوې وینا انسانان ورته ویل کړي، د یوې لارې انسانان ورته ویل کړي. په اردو او فارسي کې د انسانانو و دغ قسم ته یکسو انسانان ویل کړي او په عربي کې و دغو ته ویل کړي متقین. دا عربي کې وقایه و هغه څه ته ویل کړي چې حفاظت کې، یعنی دا هغه خلک دي چې دغو خلکو په خپل فکر کې، په خپل کردار کې او په خپل شخصیت کې توحید برقرار ساتل او د ده د هرې مرحلې او د هرې سطحې فکر، کردار او شخصیت د ده د بلې مرحلې د فکر او د کردار او د شخصیت تصدیق کی، تایید یې کی، توثیق یې کی. دغه قسم انسانان چې دي دغه لاندې او باندې انسانان دي. په نامه انسان دی، په رنګ هم انسان دی، په خوی هم انسان. ولې چې دا خلک خپل زړه بولي او په د هر یوه پر بل باندې د خپلوۍ باور کوي، خطره او ویره یې له منځه وتلي او هر یو غبل د ځان د سر او د مال او د آبرو په تاوان نه بولي. ولې چې د دوی په وینا کې دروغ نه وي. دا خلک وعده نه خرابوي. دا خلک په باور او اعتماد کې ورته ته دوکه نه درکوي. دا خلک په امانت کې خیانت نه کوي. دا خلک په خپلو فرایضو کې کوتاهي نه کوي. دا خلک چې څه ځان له خیر بولي دا جهان له هم خیر بولي. دی د ځان په باره کې منافقت خیر نه بولي، د بل لپاره هم خیر نه بولي. دی د ځان په باره کې دا خیر نه بولي چې په ما د بل خپل فکر یا خپله خوښه ما بې رضا په ما ومني. دی جبر د بل پر ځان نه خوښوي، نو دی پر بل هم جبر نه کوي. دی ظلم د بل پر ځان نه خوښوي، دی هم پر بل ظلم نه کوي. دی جنګ او منګولې بې وجې له ځانه سره د بل نه خوښوي، دی هم له بله چا سره جنګ نه کوي. لهذا د دغو انسانانو له منځه دا ښه منافقت وتلی، جبر وتلی، ظلم وتلی، جنګ وتلی، رښتیا، وفا، دیانت او امانت د دوی په ماحول کې موجود دي. لہذا دا توحید یعنی یووالی د فکر، د کردار او د شخصیت دا په انسانانو کې د انس
یعنی د خپلوۍ او د انسانیت اصل دی. او اصل وهغه شي ته د یو شي ویل کېږي چې که هغه نیستي سو نو د شي سر ختم شي. مثلا جړ د درختې اصل دی، بنیاد د تعمیر اصل دی. که جړ او بنیاد نیستي سو نه درخته پاتېږي او نه تعمیر. که د انسانانو په شخصي او اجتماعي زندگی کې توحید نیستي نو بیا په دغه معاشره کې او په دغو افرادو کې انسانیت هم نیستي شي او په دوی کې طبیعت د حیوانانو پیدا شي، د چیرلو حیوانان یا د څړلو د حیوانان. یعنی هغه قسم حیوانان چې په کورسو څړ کي یا هغه حیوانان چې په ښکار درچوي. او همیشه لپاره چې په انسانانو کې انفرادي او اجتماعي په زندگی کې د دوی وحدت ختم شي، بیا د دغو حیثیت د څلربلو شي. او همیشه لپاره څلرباله د انسانانو د معاشي ضرورتو لپاره په طور وسیله استعمالیږي. لهذا تاسو به وینئ یاست چې دغه خلک د لوانو غوندې د خلکو لپاره په جنګو کې استعمالیږي او دغه خلک د حیوانانو غوندې په حکومتو کې استعمالیږي. نو اصل شی چې دی هغه توحید دی. توحید معنی فکر یې د خیر خواهی یوي د ځان او د جهان په باره کې. زبه او زړه یې پرېولیا و دغته الله پاک فرمایي د سوره بقره په دا ابتدا کې او دای فرمایي هدى للمتقین. دا زما د هدایت مجموعه کتاب چې دی دا د کامیابۍ پر لار هغه خلک سموي چې دوی د سخې لارې خاوندان دي. او موږ د پنځه وخته لمانځه په هر رکعت کې له الله دعا غواړو. موږ یې اهدنا الصراط المستقیم. خدایه ته ما د انسانیت او د خپلوۍ پر سیخه لار ساتي چې زما په فکر کې په شخصیت او کردار کې هیڅ قسم ول او کړول. دا توحید چې دی د انسان په انفرادي او اجتماعي زندگی کې د ده حیثیت داسې دی لکه د انسان په قامت کې د ملا هډ. که د انسان د ملا هډ له هر قسم بیماری او کمزورۍ څخه محفوظ و نو بیا به د انسان په قامت کې استقامت وي، یعنې داسې سخت وي، خوږ به دی او د ده په مټو کې به قوت وي. او که چېرې بیماري پکښې پیدا شوه نو قامت به خوږ شي، قوت به کمزوری شي. د انسانیت په وجود کې چې توحید له هر قسم بیماری د تفریق او د انتشار محفوظ وي نو په انسانانو کې انسانیت یعنی خپلوي مستحکم او مضبوط وي. او له دغې وجې څخه د دوی دعوتي صلاحیتونه د فکر پر تعمیر باندې او مادي صلاحیتونه یې د زندګۍ د آبادۍ لپاره استعمالوي.
او چې بیا تاسې ورته وګورئ د انسان په دا خپل ذات ځننه له سره بیا تر شو ډېر اندامونه او اعضا دي چې څه ښکاره او څه علمیا دي دا هر عضو له بله بیل دی په غټوالي کې بیل دی په اوږدوالي کې بیل دی په پرړوالي کې بیل دی په صلاحیت او کارکردګي کې بیل دی مګر د دغه بیلتون باوجود ولانو د لاس له ګوتو په مابین کې هم فرق خو د دغه تفریق او بیلتون باوجود دا ټول اعضاو کې توحید دی ولې چې د ملا له هر سره دا ټوله تړلي دي او په دغو اعضاو کې سره د تفریقه تعاون دی چې دا هر عضو د بیمارۍ ښکار خو نه وي راشي بیماري د چا نه وي چې دا هر عضو خپل کردار ادا کوي د بل اندام د کار مخه هم نه نشي بلکې د ده په کار کې معاون ثابتوي د انسانیت په وجود کې دا مختلف مکاتب فکر او نظریات شرایع او مذاهب دا داسې دي لکه د انسان په ذاتي وجود کې اعضا که دا د هر فکر او نظر او د هر شریعت او مذهب سړی په خپله دایره کې دننه خپل کردار ادا کوي نو نه صرف دا چې د بل مخه نه نشي بلکې د بل په فکر کې معاون ثابتوي ولې چې یو معاشره داسې تشکیل شي چې د دوی په مابین کې خپلوي مضبوطه وي نو هغه دعوت ته خلک غوږ نیسي او هغه دعوت د ځان په خیر بولي دوکه او درواغ خودغرضي نه ورته پکې ښکاره کوي نو دا انساني معاشره د فکر د تعمیر او د معاش د تعمیر د دواړو لپاره د دوی صلاحیتونه په بهتر انداز استعمال دا انسانیت دا جړ دی له دغه جړه څخه دوه شاخه پورته کوي یو شاخ هغه انسانان دي چې دوی الله خالق بولي آخرت د ځان معاد بولي له مرګه بعد ژوند بولي او د الله په مخ کې ځان جوابدeh بولي دغه انسانان دغه یو پال انسانان یعنی دغه یکسو انسانان چې دا د ځان د زندګۍ منزل آخري د الله در بولي او مقصد د سفر د الله دیدار بولي لیار یې د هدایت او د سنت پیروي بولي د خدای پرستۍ پر شخل یار باندې په کامله یکسویي سره د ژوند تړول د ځان او د جهان په خیر بولي په خپله هم د خدای پرستۍ پر شخل یار باندې په کامله یکسویي سره ژوند تړوي و نورو ته په کامله یکسویي سره د خدای پرستۍ پر لار د ژوند تړولو دعوت او ترغیب د خدای پرستۍ دا شخل یار خالق نه وایي لکه الله جل جلاله چې فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کوم خلک چې د خدای پرستۍ پر ولده لار باندې د ژوند سفر زما وخواته رالنډوي او ځان رانږدې کوي چې پر ناولده نګښۍ راغی هلته به په لار زه سفر د پنځه وخته لمانځه په هر رکعت کې موږ له الله مطالبه کوو موږ یې صراط الذین انعمت علیهم
خدای شیخ الیار خو مدد دا غوښتې ده د انسانیت، خو لیکن په دا دوو شاخو کې د هغو خلکو پر شیخ الیار ما سم کړي چې هغو ته د دنیا او د آخرت ښکلی ژوند تاویل کړي، چې هغه مؤمنان او خدای پرست. بله قسم د انسانانو، د دې یکسو انسانانو، د دې متقي انسانانو، دا هغه دی چې آخرت د ځان معاد نه بولي، له مرګه بعد ژوند نه بولي. څوک الله خالق هم نه بولي، دا خالص کافران. څوک الله خالق بولي، آخرت معاد نه بولي، دا خالص مشرکان. د دغو د زندګۍ د سفر منزل خواهش دی، نفس، هوا، او مقصد یې د دغې دنیا شنیزګي ده، مثلا اقتدار، منصب، دولت، عزت، آرام و استراحت، او لار یې د هوا پرستۍ څخه ده. لہذا دغه قسم د انسانانو د هوا پرستۍ په شیخ الیار باندې په کامله یکسویي سره د ژوند تېرول د ځان او د جهان په خیر بولي، او په خپله هم په کامله یکسویي سره د هوا پرستۍ په لار ژوند تېروي، و نورو ته په کامله یکسویي سره په دغه لار د ژوند د تېرولو دعوت او ترغیب کوي. د هوا پرستۍ دا شیخ الیار خواهش نه دی. لہذا موږ د 5 وخته لمانځه په هر رکعت کې له الله دعا کوو، موږ یې غیر المغضوب علیهم. خدای د هغو خلکو پر شیخ الیار موږ مه کیسم چې هغه ستا د قانون په مضبوط ګرفت کې راغلي، ځان او مال ملکیت ستا دی، مګر دوی د خپل خواهش په پیروي کې استعمال. نو لکه څنګه اوله سل چې د خدای پرست دی، هغه له نفس او له خواهشه په کامله ازادي کې او د خالق په کامله غلامي کې زندګي کوي. لکه د 5 وخته لمانځه په هر رکعت کې موږ وایو ایاک نعبدو، خدای زه به لږ له ریاض یې له تا سره د مریي غوندې چلوم، لیکن چې لږ د دنیا رابطه د غلامۍ راپرې کړم، بیا به دغه ګډ زما د سر کوهړونه وي، بیا ایاک نستعین، خدای ورخوشي ومه بیا ما. دا دومه طبقه چې هوا پرسته طبقه ده، دا له خالقه داخه په کامله ازادي کې او د خواهش په کامله غلامي کې زندگی کوي. لہذا یکسو انسانان خالص مومن او خالص هوا پرست. یو قسم بیا بل دی چې هغه په فکر کې، په کردار کې، په شخصیت کې توحید نه لري. د ده د خیرخواهۍ فکر د ځان او د جهان پر یوه لار نه دی، دی خودغرضه دی. د ځان یې جلا خیر دی، د جهان یې بیا جلا خیر دی. د ده د خولې او د زړه لار یوه نه ده. د ده وینا او عمل پر یوه لار نه دي. د ده مخ او شا پر یوه لار نه دي. د ده نن او سبا پر یوه لار نه دي. دغه په نامه او په شکل انسانان دي، مگر په کردار څلرباله او حیوانان، یا درنده یا سړونده.
د دغو په مابین کې انس خپلوي دا نشته، نه دوی په خپله ځان خپل سره بولي او نه دوی کې دا صلاحیت شته چې څوک به خپل کې نه د چا ښکلاږي او نه څوک دوی د ځان خپل بولي. ولې چې دا درواغ وایي، دا واده خرابوي، دا په اعتماد کې دوکه کوي، دا په امانت کې خیانت کوي، دا په ذمهواریو کې کوتاهي کوي. نو ځکه موږ د لمانځه 5 وخته لمانځه په هر رکعت کې له الله پاکه دعا کوو، موږ یایو ولا ضالین. دا دوار چې دی دا په عربي لغت کې دوره کې و خاوند ته وایي. دا دوره کې خاوند د کلیو لیارې ور معلومې وي چې پلان کلي له دغه لیار دي، پلانې له دغه لیار دي، خو دی د لیارې رهوالو نه دی، نه د پسه ورکسه یې د خره ورکه د میړ ورکه دی، نو دی په ورکه پسې ګرځي. نو په یو غوندې خیال په بل سوړه، په یو بهري ګرده په بل راوځه. دغه خلکو په باره کې موږ وایو چې ولا دعایي خدای دوره کې خاوند مه کې راځه جوړ چې زه به یم خودغرضه، نه به د ژوند د سفر منزل یوي، نه بې مقصد یوي، نه بې لیار یوه وي، نه به مې شخصیت کې وحدت وي، نه به مې فکر یوي، نه به مې کردار یوي. له دغه ځایه مې الله وځو. و دغو انسانانو ته په عربي کې مذبذب هم وایي. دا ذبذبه په عربي زبان کې و بېقراري ته وایي. دا خودغرضه انسان لکه لوایه ده چې پریشانه حیرانه په بله ککر سره ګري، ولې چې د ده یو موقف نه ښکاره دی، نه یو دی، نه پرګري. لکه مرغړی که د ولکشي کې خوړ ته لاس لہذا لکه الله پاک فرمایي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله. دی د بېقرارۍ، د پریشانۍ، د حیرانۍ او د تردد ښکار دی. نه پوره خدای پرسته دی چې هغه لیار واخلي، نه پوره هوا پرسته دی چې هغه لیار واخلي. کله دور یې ټوپ کړه، کله دور یې ټوپ. او ودخته منافق هم ویل کېږي. نفاق په عربي لغت کې وهغه صورت ته ویل کېږي چې دواړه خولې خلاص. د دغو انسانانو د ژوند د لیارې د ده د متضاد کردارو ته خلاص. دا خلک درواغ وایي که یې غلط وشي، رښتیا هم وایي که یې غلط وشي. دا خلک واده پالي که یې غلط پرې کوي، دا خلک یې په نصب دي که یې غلط پرې کوي، دا خلک په اعتماد کې دوکه ترسره کوي که یې غلط وکړي، اعتماد درسره پالي که یې غلط وشي، دا دیانت کې که یې غلط وشي، دا خیانت کې که یې غلط وشي. لہذا د دغو انسانانو زندگی د متضاد کردارو مرغوبه وي. لکه الله پاک فرمایي ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ایمان دی که یې ګټ، کفر دی که یې ګټ، بیا ایمان دی که یې ګټ، بیا کفر دی که یې ګټ. لکه الله پاک فرمایي ومن الناس من یعبد الله علی حرف. ځینې خلک د الله د غلامۍ پر د آخري څنډه ولاړ دي، له لکرې یو قدم په هار او بل زننه دی که یې په ایمان کې ګټه وي. دا د بندې قدم هم دننه ور اخلي، مړه ته ګواترماشه مومي، تا ګواترماشه کردار او که یې چېرې سخته ولیده
دا دننه قدم د بندې راغلی نړه د الله دین دی او الله ته پاته دی موږ خوار خلک یې ته څه د دغو په باره کې الله جل جلاله فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار دغه په مخې برخې مخلوق چې نه یې په فکر کې وحدت شته نه یې په کردار کې وحدت شته نه یې په شخصیت کې وحدت شته نوم او شکل یې د انسان دی خو یې د څلورپاله دی دا به د دوزخ په لاندې تلي کوي ولې چې دا له انسانیته فارغه ده کافر د انسانیت په دایره دننه دی له ایمانه فارغ نن که موږ ځان مظلوم بولو یا یې ذلیل بولو یا تاسې راته ووایاست چې موږ به ور درواغ ویایو ور به د رښتیني قدر غواړو دا به ولې ورسوي زه به قول په نس خورم خو له خلکو به عزت د وفادار غواړم زه به په اعتماد کې دوکې کمه خو خلک د ما د ځان خپل وبولي زه به په امانتو کې خیانت کمه خو خلک د ما د دیانت پر ځای شوي دا امکان لري ځکه خو الله پاک فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له الله پاک فرمایي چې دا د زمن انجام چې دی دا نتیجه ستاسې د کردار دی که تاسې دا یاست چې ما د زمن انجام بدل شوی یا به کردار بدلوئ او چې کردار هم برقرار وي دا نتیجه یې زما د قانون مطابق دی او زه د خپل قانون نتیجې نه بدلوم او چې زه یې نه بدلوم بیا به څوک بدلوي که نن موږ غواړو په حیث د یو قوم یې غواړو یا په حیث د یو امت یې غواړو چې موږ له دا ذلته او مظلومیته آزاد شو نو بیا به اول په ځان دننه ازادي پیدا کوو ځکه خو زه به دا خلکو ته ویم چې ما اوس غواړم مه یې اچوئ دا اوټ دا جمهوریت دا الکشن دا زموږ ضرورت نه دی دا د مغربي دنیا ضرورت دی ولې چې دا کوم دنیا به وشوه یو قسم هغه دنیا ده چې استوګیا یې ځان مسلمان بولي دغه دنیا مفتوحه ده مفتوحه خپله یعنی پته کړې چې دا ځان غیر مسلم بولي دا فاتحین دي او دا مفتوحه دنیا د فاتحینو په مابین کې وش ده څوک د برطانیې اړونې دي څوک د فرانس اړونې دي څوک د روس اړونې دي څوک د امریکې اړونې نو تاسو ته ښه معلومه ده چې باداران د همسایه‌ګانو چې دوی په خپله بډۍ سره ازموي نو دا یې په خپل غولي نه سره ازموي د همسایه په غولي سره نن پکار دا دی چې موږ خپل حیثیت وپېژنو او بل بیا دا ده چې موږ خپل ملک وپېژنو زه دا خلکو ته وایم چې زموږ د پاکستان اولنی سربراه چې د عهدې حلف اخلي دی وایي زه پلانی د پاکستان گورنر جنرال د برطانیې د جارج ششم
او د ده د جانشینانو او وارثانو وفادار به یم. دا ګورنر جنرال خپل هر یو سر خلاصوي چې دا د آزاد مملکت سربراه نه وي، دا د تاج برطانیه نماینده وي. دا زموږ مرکزي مسلح ادارې د دغو خو تاسو ته معلوم وي چې به سرلښکر سېدی هغه امریکا ښکاره شي. نو چې څه وخت زما د مرکزي لښکرو سرلښکر امریکا ښکاره شوي، نو دی به دا لښکر زما لپاره استعمالوي که به د امریکې راځي. بیا دا خونریزي په دنیا کې داسې نه ده چې د ګردو دنیا زښته هم سي خو ناوسه، نه داسې نه. ځینې سیاسي ګټې ځینې پورته کوي، ځینې دنیا په ګټي. په کرېحه سي استعمالوي هغه کرېحه حاصلوي، او چې سیاسي تسلط غواړي هغه سیاسي اهداف پر مخه بیایي. په دنیا کې داسې قوتونه شته چې د هغو فکر دا دی چې که ټوله دنیا زه فتح نه کړم، نو دا موږ به بیا د ژوندیو لاشو هدایي. او د دوی وینا دا ده چې په دنیا کې که یو قوم یا یو ملک خپلې فیصلې په خپله آزاده رایه کې او له ما پوښتنې نه کړي، دا به زما د سر خواړه دښمن وي. ولې لښته منلې؟ ځینې قوتونه هغه دي چې د پوره دنیا ځان چودري بولي، او دا به تاسو ته معلومه ده چې د چودري چودراهټ جلد او مضبوط حاله وي چې په دې کې یې مقدمې او جګړې وي. لهذا هغه قوت په دنیا باندې جنګونه مسلط ساتل دا د ځان د وجود او د بقا ضرورت دی. او بل د هغو ذهن دا دی چې دا موجوده نقشې د دنیا چې دي دا د هغو قومو په ګټه دي چې په 19مه پېړۍ کې حاکمیت وکړی دی. نن د دنیا د حاکمیت استحقاق زه لرم، پکار دا دی چې نوې نقشې داسې جوړې شي چې هغه زما د مفادو او د خواهشاتو مطابق وي. یار یې دغه خبرې شي. لهذا زموږ له مسلحو ادارو څخه د درو خبرو پوښتنه باید چې هر فرد یې وکړي د دوی د حساب مطابق چې دا تخریب کاره دي دا 4,000 یا 5,000. اوس تاسې له دوی دا پوښتنه وکړي چې ته څوک یې؟ د سړي وساته څو رسېږي؟ له درو یوه راوښیي چې کومه یوه ده. ته په خپله چې مصنوعي ږیرې او سرونه واچوي بیا تعلیب شي چې ویې کاږي بیا سپاهي شي، یعنې دا کارکردګي ستا ده. نو له ما تنخوا څنګه خورې پاته ده؟ او که د بل ومخته کړی دی له شا یا بدرګه کې نو چې د ده بدرګه کې زما پر بدرګه تنخوا څنګه راځه؟ او که ناوسه یې ته له منځه ووځه چې د اسمان ستوري په سمرو کې د دغو درو خبرو پوښتنه خامخا ځینې کړې د سرکار ده چې کومه یوه ده. لهذا د دنیا دوی مفکورې تقریبا د قبولیت درجې له رسېږي. یو داسې انسان یو دی، بل داسې دنیا کلی دی. د دنیا د کلي خو تاسو ته معلومه ده چې د اقوام متحده نظم چې دی
دا د ټولې نړۍ د حاکمیت اداره ده. اقوام متحده د پوټین چې د روس صدر دی د هغه وارنټ جاری کړ د گرفتاری. محمد ابن سلمان ته د هیګ په عدالت کې د جمال خشوګي په مقدمه کې د پیشۍ حکم کوي. نو دا تاسو څنګه ګورئ؟ دا سوالګر بولئ که باچهګر بولئ؟ دا څه شي بولئ؟ او بیا تعلیم یافته خلک باید په دغو مجلسو باندې سنجیده غور وکړي. په 1948 کې د اقوام متحده د انساني حقوقو منشور پاس کړی. په 1945 کې د اقوام متحده دستور العمل پاسوي. په 1946 کې پر دغه دستور العمل باندې د اقوام متحده د نظم تشکیل شوی. تاسو له سوچ وکړئ چې یو ملک هم د اقوام متحده د چارټر له دایرې وتلی په خپل ملک کې قانون جوړولی شي او که نه شي جوړولی او نه شي جوړولی. دا ټوله د UN چارټر سره په معاهدو تړلي دي. هیڅ یو ملک او خصوصا د پاکستان غوندې ملک دا له خپلو ملکي وسایلو څخه بغیر د اجازتنامې استفاده نشي کولی. لہذا پاکستان په نامه ملک په خویا د اسټبلشمنټ جاګیر دی. لہذا پکار دا دی چې موږ په دغو ټولو مجلسو باندې په سنجیدګي سره چې پوهاوی هغه دغه دا جذباتیت او دا زورونه یړولې نوم د څه دی د ولې بڅر ویلې چې لمباسي بیا اساس نه نه حقیقتونه مخته شوي. که یوره دنیا ګلوبل ویلج ده او دا مفکوره مقبوله ده، نو بیا زه له ملایانو له کنفرانسانو له دواړو پوښتنه کوم چې دغه یو کلی یا دا یو انسانیت د ملا په وس پوره دی چې په شریعت یې ظلمات کړي، د کنفرانس په وس پوره دی چې په نسلو یې ظلمات کړي. په دغه وحداني دنیا کې چې دا نن موږ پکې یو، په دا وحداني دنیا کې قابل غور دا دی چې که انسان یو دی، دنیا ګلوبل ویلج دی، په نظام به سره ژغاړي چې د انسانیت لپاره قابل قبول نظام سره. که ملایان پر شریعتو دنیا متوي یا قوم پرستان پر نسلو دنیا متوي، ګمان نه رسوي. بې له دغې خبرې چې کوم قوتونه یا کوم قومونه او ملکونه د خونریزۍ له لارې داخه د ځان تسلط غواړي، ملایان به د جهاد په فتوا د ځوانانو مرکنډۍ ور برابروي، قوم پرستان به د ازادۍ په نامه د ځوانانو مرکنډۍ. ما ته خو بل کردار نه معلوم دی او دا د مذاکرې مجلس د رئیس پرو له دغې وجې څخه موږ د ملګریو له طرفه داخل و ټولو مذهبي، سیاسي، سماجي، قومي، علاقایي تنظیمونو دعوت دی چې د هرې سطحې مصر سره له درو نورو راځي چې د مشاورت یو ماحول جوړ چې اتفاق هم دی، په هغه کې مټه ولو ورکړو
چې اختلاف هم دی په هغه کې هر څوک آزاد البته چې د چا له ده سره په رایه کې اتفاق نه دی هغه د نه د هغو تایید کې نه دی تردید کې تردید یې په دا وجه باندې نه کوي چې زموږ مخه یو بل سیاسي او مذهبي جماعتونه نه دي نیولې زموږ د ګوردو د لارې هډیکا اسټابلیشمنټ دی او دا اسټابلیشمنټ هم په حیثیت د ادارې پردی دی مګر افراد یې زموږ خپل دي په کلمه هم شریک دي په وطن هم شریک دي په خاوره را شریک دي د خلکو د ډېرو خلکو نسبۍ ورسره دي پکار دا دی چې موږ او اسټابلیشمنټ له سنجیدګۍ څخه کار واخلو که قوم او اسټابلیشمنټ په غاړې کې سره لوړ دي نو د دښمن ستوري په لوړو باندې او که موږ یو داسې سیاسي روش اختیار کړو چې اسټابلیشمنټ د بین الاقوامي اسټابلیشمنټ ذیلي اداره ده دا به هغه مني او کړي وي چې بین الاقوامي اسټابلیشمنټ ورته وایي زما د حفاظت لپاره هم نه دی زما د خدمت لپاره هم نه دی زما د سهولت لپاره هم نه ده دا اداره د مغربي مفاداتو محافظه اداره ده او د مغربي مقاصدو وکیله اداره ده مګر موږ به دا وایو چې د ادارې مجبوري ستا او د حفاظت ضرورت زموږ دا داسې بڼه ومخته شوي داسې یو لیار سره واخلو چې نه سیخ سوی نه کباب دا یقیني خبره ده چې د پاکستان اسټابلیشمنټ و بین الاقوامي اسټابلیشمنټ ته په تیکه سیمه نشي درېدلی اوس یې نشته خو لیکن دغه هم لیار نه دی چې موږ او دوی په غاړه کې سره ولرو د دوی اوس خپل کیفیت دا دی چې اف سي له فوجه ویرړي پولیس له اف سي ویرړي فوج په خپل مابین کې ځله ویرړي اف سي په خپل مابین کې سره ویرړي نو زه دوی ته وایم چې ته یو د کور څلور دیواله له دښمنه نشې زغړلی دننه د دربا جوړه کړې یا په ما یې برید وکړ زه دې لوی ما به سره کړی خو له ټول څه چې ته نه وي کراره کړه پښتانه یې خدای د تا عمل نه کړي خو چې راشي زموږ نه اوس د تا خدای تخریبکاره نه کړي نو موږ یې چې تخریب خو چې ته راغلی یې شر و دا کام نه دی لیدلی نو خو له ټول څه ته به هم په امن شي موږ هم له دا بدګمانۍ وو سیول انتظامیه او صفایي مسلح ادارې د پوچو خاص دغه هم نه دی د فارسي یو شعر دی یایي نفس ما را کمتر از فرعون نیست لیک او رعون ما رعون نیست خو د فوج او د اف سي او د مرکزي مسلح ادارو په نسبت دوی کمزوري دي که نوزه یې هغه غواړي چې به د دوی غواړي او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا ابتلي ببلیتین فلیخترهما چې په دوو بلیاوو کې راغلاست هغه کمزوره کې بلیا ده سم دا کمزوره کې بلیا چې ده دا سیول انتظامیه ده او دا صوبایي مسلح ادارې دي پکار دا دی چې قوم او صوبه دا خپلې ادارې مستحکمې کړي دا مرکزي ادارې لوی خلک دي په لویو ځایو کې ښه یاسي په دې غلیو کې دوی نه یاسي چې څه وخت د دوی ناکې په سړکو نه وي موږ کراره زندګي کوو چې اوس دوی راغلي دي شپه تر بله ګنده کړي دوی به هم په امن شي موږ به هم په امن شي بله خبره چې څوک په تاریخ وایي د شپاړسمې پېړۍ له نیمایه ده مغرب بدل شو او چې مغرب بدل شو په ټکنالوژي کې نو د مغرب جنگ له امت مسلمه او له خلافت سره پیدا شو
لہذا پر بین الاقوامی دنیا باندې که مغربي دنیا جنګونه کړي دي دا یې له امت مسلمه سره کړي دي او له خلافت له حاکمیت سره یې کړي دي او آخري چې مغرب د فتح سند حاصل کړ په 1923 کې د سلطان عبدالحمید دسخط لہذا د مغرب جنگ دا له اسلام سره د فکر په حواله دی او له امت مسلمه سره د قوت په حواله دی نن داسې نه چې موږ په غم ګرفتار یو عراق څه حال دی خو عرب دی د لیبیا څه حال دی مصر په څه کور کې شام په څه حال کې یمن څنګه دی په دې ټوله مسلم نړۍ چې ورته ویل کېږي په دغو ټولو کې دغه پریشاني ده لکه چې زموږ ده نو که موږ دا پریشاني په خوشحالي بدلول غواړو بیا به دا په مخ یې بره خیر وخت او منافقت له خلاص او که دغه په مخ یې بره خیر ورځې وي بیا پښتانه یې نه مسي ګمان چې به وخورم د یار خټکي میانه واخر دعوانا